الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. جملة دانا يا نهمي گفتهمی جملة دانا يا نهمي گفتهمی هست دانا رحمة للعالمين. درود شريف. اللهم صل وسلم كما تحب وترضى. دی جمعه کې زما ځانو چې ستاسو وړاندې کوم بیان روان ده هغه د پردې په موضوع چې اوس ښځې به پرده څنګه کړي. اوس د ښځو باره کې الله فرمایي چې وقرن فی بیوتکن او ښځو
تاسو خپل کورونو کې اوسئ دا کورونو کې اوسېدل دا ستاسو لپاره زینت هم ده فضیلت هم ده دنیا هم ده جنت هم ده د خدای رضا هم ده حفاظت هم ده بیا الله حواله ورکړی ده چې ولا تبرجنا د تبرج معنا ظاهر دل دی ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى او خذو خپلو کورونو کی اوسئ کنا بہر مرا اوزئ تبرج الجاهلية الأولى دا غمخ کی جاہلیت زمانے دا خذو پشان بہر مرا اوزئ بہر خلقو تخپل زیب و زینت مخی کنا خپلو کورونو کی محفوظ کی نئی اس اللہ دلتا حوالا ورکا چی تبرج الجاہلیت الاولا دا غمخ کی جاہلیت دا زمانے دا خزو پشان بہر مرا اوزو دمخ کی جاہلیت نا کم زمانہ مراد دا د جناب رسول الله د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دراتلونه د اسلام دراتلونه مخکې چې کومه زمانه و هغه ټوله د جاهلیت زمانه و ځکه پیغمبر نو اسلام نو اوس د دې اولا معنا اول تبرج الجاهلیت الاولى الله اولا لفظ راوړ اولا معنا اول جاهلیت دې کې دې ته اشاره ده چې زمانہ به بل راشي هغه به بیا اخرى جاهلیت هغه اخرى دا اوس ادوم جاهلیت هغه دا اوس د مخکې اسلام نه مخکې جاهلیت زمانی خدي چې به وي هغوی به لپټې داسې اچول لپټه به داسې واچول غاړې ته به داسې واچوله په دیوړتو باندې به داسې را پرېښودله داړتي ولانځې به پټې کړې دا د مخکې زمانې د جاهلیت ښځې وي خو بیا هم ښې رتې پټولې اوس که تاسو خیال کړی وي د دوم جاهلیت زمانہ اوس شروع ده اوس یې څنګه اچي داسې واچي دا شاته واړوي دا شاته واړوي دا راوباسي دا راوباسي
دا راوباسي هر څه یې ښکاري کېړتي چرته کېړتي وړي وي بیا بوري بازار ته لاړې شي پلاستیکي ړتې ولګوي غولانجې ولګوي او ډېرې داسې دي چې غاړې ته لوپټه هم نه اچوي لوپټه یې هم نه ویښته یې انګریزي جوړ کړي وي دا د تهذیب زمانه ده دا د اسلام زمانه ده ترقی یافته زمانه ده ځکه الله وایي وقرن فی بیوتکن او ښځو خپلو کورونو کې کښېنئ ولا تبرجنا تبرج الجاهلیة الأولى د مخکې زمانه جاهلیت د ښځو په شان بهر مراوځئ هغوی به هم براوتې خپل زیب و زینت به خلکو ته ښکاراو که نه هغه شان مکړی که نه لیکن زمونږ د دې زمانې والي چې دی هغه زمانه یې هم شرمولیه ده لوپټه یې نه وي د ښځې خاوند سره شاته سوروي که نه لومې خوي یو کوناټه یې په سکوټر وي بل یې د سکوټر نه بهر وي خو پې راځي نه غټه میخه ده په لاس یې چاپي وي لاس یې د خاوند پران باندې ایښی وي یا دلته خاوند ته ور ایښی وي بل لاس باندې موبایل وي دا د اوس دا هم نشي ورته ویلای چې ښځې ته چا سره لګیا هغه ورځ صدر کې راتېرېدم کراچي صدر بازار خاوند په سکوټر ناسته ښځه ورته ولاړه ده د دواړو جګړه ده ته ویل چپ کر چپ کر چپ کر دی ورته ویل بس بس کر د دې ځای ته لاس ور واچو عام بازار کې دی ورته ویل چپ هات نہیں لگا پھر جاک دغه دغه توم بیا د ګوډې ماتې کې دا دعا هم وایي چې اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا دغه تم د ګوډې ماتې کې ورته کښېني دعا وایي چې په شرعي طریقه ورسره ملاوېږم که نه چې خدای نیک اولاد راکړې د داسې برمنډې د داسې کنجرې نه د داسې رنډۍ نه به خدای چرته نیک اولاد درکړي که نه چې هغه ټوله برمنډه ده که نه عاقبت گرگزار گرگو شود عاقبت گرگزار گرگو شود گرچه با آدم بزرگو شود د چرمخزوی که انسانانو سره لوی شي هم اخیر لال شي چرمخته نه جوړ شي د داسې برمنډ اولاد به هم برمنډ وي عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قال
قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فأقبل فدخل علينا فقال احتجبا منه فقلنا يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا قال فعمياوان أنتما ألستما تبصرانه رواه أبو داود. ده رسول الله بيبي ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنها روایت فرمائی چھ کنت عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم وإذا رسول الله سر ناست وميمونة بنت الحارث ده رسول الله بل بيبي ميمونة بنت حارث هم ناست يعني جناب رسول الله ناست جناب رسول الله سر دوالي بيبيان ناست دي يو ام سلمة ده بل ميمونة ده دريوا خبري سر ناست اچانک فأقبل ابن أم مكتوم عبد الله بن أم مكتوم رن صحابیو پسترگو باندی نابناو دا اچانک راغی کنه دیر جلیل القدر صحابیو راغی دا پس داغنه چه دا پردی حکم خدای را نازل کردیو عبدالله بن مکتوم رانی نیوت کینوست چی کینوست و سرونده جناب رسول الله منتویل احتجبا منه تدن پرده اکڑی و سرون صحابه ده جناب رسول الله ویل ددن پرده اکڑی فقلنا يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا من دول يا رسول الله ولدا خلندكنا داخو من نشكتاي منت نگوري سترگي کار نکڑي بيبيانو دا خبرو جناب رسول الله دا غصي انداز کی دوارو طویل چه افعمیاوان انتما الستما تبصرانه ولی تاسو دواری عمرندی کنا تاسو یا نوی نی دای کم نوی نی تاسو خویوی نی کن اس عبداللہ بن مکتوم پشان چه جناب رسول آبا جہاد تا تو عبداللہ بن مکتوم بھی مسجد نبوی کی نائب امام جوڑ آغا صحابی سترگون جناب رسول اللہ بھی بیانو تویل چه دای کم نگوری تاس خوی گوری اس خجبا پردی سڑی تا هم نگوری پردی سڑی تا هم دا خجی قتل گناہ ده حرام دی څنګه چې سړی ښځې ته ګوري او مزي علي په دې کتلو کې العینان تزنیان رسول الله فرمایل چې دا سترګې هم زنا کړي صحابه ویل یا رسول الله د سترګو زنا څه شی ده قال النظر جناب رسول الله ویل د سترګو زنا نظر ده غیر محرمت او څنګه چې سړی ګوري ښځو ته د سړي قتل ګناه ده دغه شان د ښځو قتل پردو سړو ته ګناه بیا اوس پیغله لور وي سهار د کور نه اوس لاړش
لارې تر یو ځایه ورسره شي لارې فخر هم کوي میری بچی ابھی الحمدللہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کالج میں وہ پڑھتے عبداللہ کالج میں پلان کالج کی چا سره ناست محرم ور سره کټول غیر محرم اوس په دې تلی باندې تجربه وکړه په دې تلی باندې داسې سره غوښه کېده چل هوا باندې را الوتی ده ټپوس په هوا را الوتی ده چل ټپوس به دا غوښه پرېږدي ستا د تلې نه به یې اوچته کړي د کالج هلکان دا چلان دي ټپوسان دي او تا چې دا لور ورته کېنولې ده دا غوښه بیا لور یې شپې له کور ته رانه شي سار چې راشي لارې ورته وایي تپوس کړي چې بچی رات کو آپ نہیں آئے آپ کہاں تھے جی ابو میری ایک کلاس فیلو لڑکی تھے اس نے دعوت تھی کہ رات ہمارے گھر پہ گزار ٹھیک ہے بچے ٹھیک التا خدای دوست میں بھی ایمان دا تفتیش کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس نے لڑکی کے ساتھ کلاس فیلو لڑکی کے ساتھ رات نہیں وہ گزارے تھے کلاس فیلر کے ساتھ اس نے رات گزاری تھی کلاس فیلر سرش پتے رکڑی بھی کرنا دا مسلمان کلمہ وائی چ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گیری اندم رہی وی چپا گیرو یدو کنش رحمان چپا گیرو یدو کنش رحمان ہندوستان تا پسی مزا سکاندا دے بلوچی کی او بزرگ دیر خشیر ویلی دا چه مسلمانان شمی کارا ما حیرانا مسلمانان شمی کارا ما حیرانا شما اسلام کرتا بدنام ما حیرانا او مسلمانانو تاسو چې دا کم کارو نکړی زه حیران یم تاسو خو اسلام ټول بدنام کو زه حیران یم وقرن في بيوتكن علاوه او خذو خپلو کورو کې کینئ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى د مخکې جهالت د زمانه د خزو پشان برمنډې مگر زی کنه زینت چاته مخکار کوي واخر دعوانا